سلامونه د کورم زه له کورم ټولو ملګرو د زړه د تله سلام درته وایم. د کورم ښې دننه چې کومه جګړه روانه ده په ولا ډېر زیات پرې پریشان یو. خدای دې وکړي چې زرکې بند شي، خدای دې وکړي چې هېڅ نقصان نه وي رسېدلی، چې کوم رسېدلی وي هم خدای دې هغه کم کړي. ملګرو ما ویل هم ما په تفصیل سره په هغه غږ خبره کړې وه نن چې کوم د ډیوا ریډیو سره زما انټرویو وه، خو بیا هم زه دا وایم په هغه کې ما دا خبره کړې وه، دلته تاسو ته هم کوم، که تاسو پوهېږئ ما ته مشوره راکئ، که زمونږ په تګ باندې څه کېږي مونږ به لاړ شو، جولې به دواړه طرف ته وغوړوو چې ټول عمر خیر دی، مونږ مه منئ، هېڅ مه منئ، خو په خپل منځ کې جنګ ما سره کوئ، جګړې ما سره کوئ. دغې نه دواړه طرف ته پښتانه ورونه مري، نو دا ډېر غټ نقصان دی چې پښتانه خپل سره وژني. او که چیرې وایي چې نه دا هم فی الحال مناسبه نه ده، جرګه پې پوهېږئ هم، نو تاسو ته د خپل کلي وطن حالات ښه هته لګېږي، کوم قسم جرګه یادوئ هغه به جوړه کړو، هغه به په منځ کې وروله شو، د چا د وي، که هغه نه وي هم دا هم یو طریقه ده چې یو د سپینو جنډې لاریون جوړ کړي چې منځ ته یې کېنوو چې یاره جنګ مه کوئ که نه د امن جنډې. نو څه یو طریقه که تاسو په ذهن کې درځي څه زموږ خدمات به بیخي تاسو ته وي چې څنګه هم د کورم ایجنسي د کورم ضلع ملګري په کومه طریقه هم تاسو پوهېږئ چې دا مسله حل کېدلی شي، موږ به ستاسو سره ولاړ وو چې دا مسله په خبرو حل شي، جنګ نه وشي. دواړه طرف ته پښتانه دي، دواړه طرف ته هغه خلک دي چې خپل جنګونه وهلي دي، سخت په د پښتانه خپل هم په عذاب شي دي چې په خپل منځ کې هم جګړې راشي، دا لوی نقصان دی. نو تاسو هر کله موږ درته حاضر یو. خدای مو خوشحاله را آباد